نو کوم خلک چې د حدیث مبارکونه انکار کوي او وایي چې صرف قرآن به منو حدیث به نه منو، نو هغه خلک په خپل استدلال کې یو څو روایات او څو حدیث راوړي چې د هغې به انشاءالله دا سلسله وار مونږ دا څو د هغې دغه اعتراضات په نقل کوو، د هغې به انشاءالله د الله په توفیق سره جوابونه ذکر کوو. نو د منکرینو حدیثو اول استدلال دا دی، هغې یو حدیث راوړي په خپل استدلال کې او چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تکتبوا عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه، یعنی محبوب علیه السلام فرمایلی دي چې زمانه لیکل مه کوئ او چا چې زمانه بغیر د قرآن نه لیکل وکړل نو دغه محو کړي او دا ختم کړي. نو منکرین حدیث دا روایت راوړي او موږ اهل سنت ته بیانوي چې ګوره نبي صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلي چې زمانه بغیر د قرآن نور لیکل مه کوئ. او ګوره تاسو دا بخاري شریف او دا مسلم او دا حدیثو کتابونه چې کوم دي دا لیکلي شوي دي، د محبوب علیه السلام خو دې نه منع کړی و. نو منکرینو حدیث چې کوم دی دا روایت په خپل استدلال کې پیش کوي. د دې روایت نه محدثینو څو جوابونه کړي دي. اول الزامي جواب منکرین حدیث ته دا دی چې تاسو خو د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث د سره منئ نه، چې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث نه منئ نو دا حدیث تاسو په خپل حجت کې څنګه پیش کوئ؟ یعنې غرض دا دی چې تاسو حدیث منئ نه، حدیث حجتیت نه انکار کوئ، نو تاسو په خپل استدلال کې حدیث څنګه راوړئ؟ قرآن چې کوم دی په هغې کې پیش کړئ. دویم جواب د دې محدثینو دا کړی دی چې دا روایت چې کوم دی ذکر کوي لا تکتبوا عني، ای فرمایي چې دا روایت منسوخ دی، لکه امام ابن عبدالبر محدث وایي چې دا روایت بالکل شته کتابونو کې موجود دی خو لیکن دا منسوخ روایت دی. محبوب علیه السلام په ابتدا کې منع کړی وه، وروسته بیا نبي صلی الله علیه وسلم په خپله باندې اجازت ورکړو. دریم جواب دا دی چې حافظ ابن حجر او امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دا منع محمول په دې باندې دا چې نبي صلی الله علیه وسلم ابتدا کې به فرمایل چې د قرآن د حفاظت ته وجه محبوب علیه السلام فرمایل چې تاسو دا لیکل مه کوئ، چې قرآن عظیم الشان کله مخفوش کړي محبوب علیه السلام وفرمایل چې تاسو زمانه روایت دا چې کوم دی لیکي. بل جواب د دې محدثینو دام ذکر کړی دی چې دا روایت نبی علیه السلام مرفوع روایت نه دی، بلکې دا د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه چې کوم دی هغه موقوف روایت دی.